کتونکو ډي اس پي تنګي سرکل ګلشید خان لا سره موجود دی او د ګلشید خان حوالې سره ډېر بحث مباحثه کیږي په پولیس کې ځکه چې په ترهګرۍ کې د دوی کردار بیا تېره ورځ آی جي پي صاحب چې کوم 15 لک روپو چک ورکړ هغه بلټ پروف ګروپ چې کوم دی عرفان خان تنګي سیچو او د ډي اس پي صاحب په مشرۍ کې هغه چې کوم دی نو گرفتار شو خو نن یو انټریس کیس او داسې یو شمېر انټریس کیسونه مخې ته راغلل په دغه حوالې سره به خبرې ترې کوو دا نورې خبرې ترې به ورسره کوم په دغه پروګرام کې کوو ډي اس پي صاحب ډېره زیاته مننه نن خو تاسو پریس کانفرنس هم وکړو خو د دې کیس لږ معلومات رالرئ بسم الله الرحمن الرحیم عارف خان بھائی ډیره مننه کوم څنګه تاسو ته پته وه چې په 23 تاریخ باندې د سهار په 6 بجې په ریکولیاډر روډ باندې مارډر یو کیس شو چې هغه دوه نامعلومو کسان راغلل په موټر سایکل باندې او یو نوجوان یې هلته کې وویشته چې هغه خپل محنت مزدورۍ دپاره روان و په هغې باندې د کلي سیاسي خلکو سماجي خلکو مشرانو د خفګان اظهار وکړو او هغه ډډ باډي یې راوړه موږ ته په مرضو چوک کې کېښوه چوک یې باندې بند کړه احتجاج یې وکړو زه رالم ما هغه خلکو سره وعدې ګاټې وکړې ما ورته وویل چې موږ له ټایم به راکوې او انشاءالله چې په لږ ټایم کې به تاسو ته زه ستاسو ملزمان مخې ته راولم الحمدلله په هغې کې موږ کار شروع کړو هغه موږ هغه کیس چې نو په هر انګل باندې چې د هغه سټډي کوو په هغې کې د هغه لږ تره شهزاد نوم یې و چې د هغه زوی تقریبا شپږ میاشتې مخکې د دې بختون رور چې و مزمل نوم و د هغه په ټریکټر باندې وهلی و یا قصدنه بدن شوی یا سهوان شوی خو ده هغه په زړه کې هغه غوسه و هغه دغه ټان یې اخیستی و چې زه به خامخا د دې حضر نه بدله یم ځکه چې د حضر وایي ما سره ټایم په ټایم باندې بیا په دې خبرو کې جګړې هم کړي او ما سره یې وال ټکول هم کړي هغه دلته کې په دې تالاشا کې ګجران دي د ده ناسته پاسته د هغو ګجرانو سره وه چې د هغه یو نوم علمزیب و او د بل مکرم و ده د خپله قصه هغوی ته وکړه نو هغوی ورته ووایي چې یاره موږ سره داسې کسان شته چې هغه په اجرت باندې کار کوي که ته پې پیسې ورکوې نو موږ به تا له سړی هایر کړو هغه ته پیسې ورکړه او تا له به دا بدل وایي دوی په 3,50,000 روپۍ باندې هغه اجرتیانو سره خبره وکړه چې هغه د مردان له نونخوړ اوسېدونکي هغه چې کله موږ تفتیش مخې ته بوته په هغې کې شهزاد ګرفتاري مخې ته راغله شهزاد چې خپل هغه چې په کومه طریقه باندې ده را کیس کړی هغه دغه موږ ته ووایي چې دغه شان ما دوی سره ناست وم دوی ما ته ووایي چې زموږ په تخبې پیرانو کلي کې زموږ اوښې دی هغه سره کسان شته هغه اوښې والا دلته راوغوسته د هغه ښایسته رحمان نوم و دلته کې دوی خپل پلان وکړو ښایسته رحمان علمزیب مکرم شهزاد د هغې پلان مطابق کومو اجرتیانو سره چې خبره شوې وه هغه د لوخوړ اوسېدونکي وو چې د هغه یو نوم اختر حسین عرف کاکي و د بل نوم ګل رحمان عرف رسول خان هغه هم ګجران دي هغوی داسې قسمه کیسونه انټریس چې دي نو دا هغوی په اجرتو باندې کوي هغوی سره خبره وکړه هغوی راغله دلته کې شپه ورله علمزیب او مکرم ورکړې وه او د هغوی د وینا مطابق او د شهزاد د انفارمیشن په دغه باندې د سحر وختي د هغوی د کوره راووتل دا مقتول چې کله د ټرالي راوښکه د یې چیس کو د کولاډن روډه پورې او هلته چې دې لاړه غځی لږ شله وه داسې نو په هغې کې پې دوی فایر وکړو او د هغې سره د هغه چې نو موت واقع شو موږ په هر انګل باندې په هغې باندې کار وکړو په هیومن بیسس باندې په ټیکنیکل بیسس باندې الحمدلله موږ هغه ټول ملزمان چې هغه هم ګرفتاري د هغې مخې ته راغله باقاعده پولیس ته خپل کنفیشن هم وکړو په کوم موټر سایکل چې هغوی راغلي وو هغه موټر سایکل هم د هغې نه ریکور شو هغه د اجرتیانو نه هغه تماچه هم ریکور شوې ده 50,000 روپۍ پکې مخکې دوی ورکړې وې هغه 50,000 روپۍ هم د هغې نه ریکور شوې او نن چې نو هغه ملزمان تاسو ته مخې ته ورغلل ټول ګروپ هم الحمدلله په دې کې یو کس ګرفتاري بقایا ده او هم عنقریب چې زر مخې ته راشي دا کوم بلټون ګروپ حوالې سره راته ووایه په کوم چې تاسو د انعام میلاو شو د دې ګرفتاري څنګه وه او دا ملزمان څه څه کې ملوث وو دلته کې خو دا ویل کېږي چې هرڅه کې څه په ټرانسفارمرو په غلو کې دا خوبي دلته کې لوکل سطح باندې د هغوی دونه غټ دغه نو خو په هرې ګینګ ډېر زیات غټ او ډېر وسیع دا بیسیکلي د کوم بلټ پروف بولف والا منصور الک چې دا د مومند اوسېدونکي وو خو د ده خپل لکه مستقل ټکانه نه وه دی به کله اسلام آباد کې پاتې کېده کله بندړي کې پاتې کېده ریسنټلي دی راغلی او دلته کې پرې بټو کلي کې په کرای کور اخیستی په هغې باندې موږ کار شروع کړو نو هغه په موبایلو باندې په هیومن انټیلیجنس باندې موږ ته بیا مخې ته راغله چې دلته کې یو کس کډه راوړې ده کله چې د هغه ګرفتاري مخې ته راغله موږ ګرفتار کړو
نو هغه واقعي چې په اسلام آباد کې ډېرې غټې ډکیتۍ کړې وي چې په هغې کې خوني ډکیتۍ هم وي او دا په کوم کیس کې چې دوی دا یو ملک هغه وجلی و چې هغه د پیټک خپله جیم و نو هغه هم بالکل په خپله هغه د هغې کنفیشن هم وکړو هغې کې چې هغه سره کوم ګروپ انوالو هغه د هغه په نشاندهی هغه ګروپ هم ګرفتاري د هغې مخې ته راغله او هغه بالکل ټوله قصه هغه پولیس ته وکړه. ډي اس پي صاحب بل پوښتنه کوم تاسو چې کوم سرکل کې یې نو دې کې قبضه مافي هم ډېره ده او منشیات هم ډېر بدنام شانت علاقه ده نو په دې باندې ستاسو څه کار دی څونه ګرفتارې الحمدلله په هغې باندې ټایم په ټایم باندې د افسرانو ډایرکشن دي او مونږ بالکل پری هینډ چاله نه ورکوو که هغه د منشیاتو په لیول سره ده که هغه په نور کریمینل اکټیویټي کې یو سړی انوالو دی نو د هغه خلاف په بالکل بلا ججک بلا خوف اهنیحاتو سره کاروی کیږي او موږ د هغوی ټایم په ټایم کاروی کړي دي او انشاءالله لګیا یو ټایم په ټایم کاروی کوي. ډېره مننه ګرانو کتونکو دا مهال زموږ سره تنګي سیچو عرفان خان چې په ده ډېرې زیاتې ذموارۍ دي او دغه تاڼه ډېره سخت ډیوټي ده. عرفان خان څه پیغام ورکوي خپلو خلکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علي خان وایي ډېر شکریه ستاسو راتلو او چې تاسو ټیم قیمتي ټیم یوسو انشاءالله. زموږ د تنګي ایریا چې کومه ده تاسو ته ښه پته ده په هر څه کې ښه ککړه ده انشاءالله تعالی او د ډي پي او صاحب په سرپرستۍ کې زموږ د ډي سي پي صاحب په سرپرستۍ کې انشاءالله د هغې خلاف موږ کاروایانې شروع کړي دي که خیر او انشاءالله برپور به کوو که خیر. عرفان خان له ستاسو والد صاحب هم شهید شوی دی په دغه کې داسې ډېر خلک چې په بیا به پولیس پسې خبرې کوي ستاسو ډیوټي څنګه وي خو د خپله ډیوټي مو داسې لږ دغه کړه چې هغه د والد صاحب یادونه چې په سرو کې ګلشید خان ماته یاد دی چې ډېره سخته ډیوټي کړې وه خو دی نه مخکې ستاسو والد صاحب په دغه تاڼه پاتې علي خان بھائی بالکل زما والد صاحب جهانگیر خان نامو منډړي تاڼه باندې چې کوم بلاست شو ارچن کې په 2009 کې بلاست شو په کې شهید شو او ان شاء الله تعالی هغه دغه چې کوم دی موږ را نیولې دی ان شاء الله تعالی د هغه نوم به که خیر نور هم ان شاء الله موږ روښانه کوو دا نه چې موږ ته یو سړی ووایي چې په بدو موږ یو سړی یاد کړي ان شاء الله تعالی د هغه وینه د ملک دپاره قرباني کړو موږ به هم ان شاء الله دغه شان د ملک دپاره قرباني کوو که خیر. هغه ټیم هم احساسات څه وي اکثر په سوشل میډیا موږ ګورو ضروري نه چې جهانګیر خان یو بهادري کړې ده نور پولیس که نه یادوي ټول پولیس چې انشاءالله دا فورس دی او موږ د دې لپاره یو موږ په دې تنخوا لو که خیر یو د دې قوم لپاره به که خیر موږ شهادت ته هر ټایم اني ټایم انشاءالله تیار یو. مهرباني